بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 96 دی او قانون نمبر 25 ته د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. په دې کې به ان شاء الله موږ د یکرمو یتصرفو قانون وایو. د یکرمو یتصرفو قانون. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر یو داسې باب چې د ماضی په شروع کې د ماضی په شروع کې تا زائده متورده راغلی وي. تا زائده متورده څه ته وایي؟ د دې تعریف مونږ په تعلمو اعلمو نعلمو قانون کې ویلی و. تا زائده متورده داسې تا ته وایي چې د ثلاثي باب نه د مزید باب جوړی او د کم باب په شروع کې چې تا راشي نو دغې تا زائده متورده وایي. د مجردو نه چې د مزید باب جوړی او کومه تا زیاتی شي زائده پکې مونږ ولګو په شروع کې نو دغه ته تا زائده متورده وایي. نو داسې باب چې د ماضي په اول صیغې په شروع کې تا زائده متورده راغلی وي نو د داسې باب په مضارع کې د آخري حرف نه مخکې حرف د آخري حرف نه مخکې حرف په خپل حال پرېښودل واجب دي. د آخري حرف نه مخکې حرف په خپل حال پرېښودل واجب دي، یعنی په هغې باندې به فتحه وي، زبر به وي. د آخري حرف نه مخکې حرف باندې به زیر نه لګي، زبر به وي. د مضارع معلوم په آخره کې. ټیک شوه؟ د کم باب د ماضي د اولې صیغې په شروع کې چې تا زائده متورده وي د دغې باب نه چې کله ته د مضارع معلوم صیغه جوړی که نه نو د مضارع معلوم صیغې اخري حرف نه مخکې له به زیر ورکوې که نه، خو چې د کم باب په شروع کې تا زائده متورده وي د هغې باب د مضارع اخري حرف نه مخکې حرف له به زیر نه ورکوې بلکې زبر به وي په خپل حال به پرېږدې. لکه تصرفه دی که نه، تصرفه نو دا تصرفه فعل ماضي ده، د ده په شروع کې دې تا زائده متورده وایي. نو چې د کم باب په شروع کې تا زائده متورده وي که نه او ماضي صیغه ده، دا د ماضي صیغه ده، تصرفه دا د ماضي صیغه ده. نو اوس د دې نه چې کله موږ مضارع جوړو که نه نو دا آخري حرف خو فا ده که نه، د فا نه مخکې حرف باندې زبر دی په ماضي کې نو په مضارع کې به هم پرې زبر وي، په خپل حال به پرېږدي. تصرفه نه یتصرفو نو ګوره د فا نه آخري نه مخکې حرف باندې به په خپل حال به پرېږدي، یعنی په ماضي کې هم پرې زبر و نو په مضارع کې به هم پرې زبر وي، په خپل حال به پرېږدي، نه به یې چېړي. ټیک شوه؟ نو چې کم خو دا هغه باب چې د هغې په شروع کې تا وي، تا زائده متورده وي، تا زائده متورده وي. لکه تصرفنه یتصرفو او تقابله نو د تقابله په شروع کې چې راکم تا ده نو دې تا ته تا زائده متورده وایي، دې تا زائده متورده وایي. نو چې د کوم باب په شروع کې تا زائده متورده وي که نه نو د هغې باب نه چې کله موږ مضارع جوړو که نه مضارع نو د مضارع آخري حرف نه مخکې حرف به په خپل حال پرېږدي، چې ماضي کې پرې زبر و که نه نو مضارع کې به هم پرې زبر وي. ٹھیک شو جی؟ آسان دی انشاءاللہ. تدحرج دی نو تدحرج په شروع کې چې راکمه تا ده نو دې تا زائده متورده وایي او دا د ماضي صیغه ده تدحرج. نو ګورئ په ماضي کې د آخري حرف نه مخکې باندې زبر دی که نه په ماضي کې، نو په مضارع کې به هم د آخري حرف نه مخکې باندې زبر وي، په خپل حال به پرېږدي ځکه چې د ماضي په شروع کې تا زائده متورده ده. نو دا تقریبا 3 بابونه دي، تفعل یتفعلو او تفاعل یتفاعلو او دغه شان تدحرج یتدحرجو. نو دا 3 بابونه داسې دي چې د دې په شروع کې تا زائده متورده راځي او د دې ماضي په شروع کې تا زائده متورده راځي. نو چې بیا کله ته مضارع معلوم صیغه جوړې نو د مضارع معلوم صیغې آخري حرف نه مخکې حرف به په خپل حال پرېږدي، چې ماضي کې به زبر نو په مضارع کې به هم پرې زبر وي. ټیک شو جی؟ د دې نه علاوه نور څونه بابونه چې دي د ثلاثي مجرد نه علاوه، ثلاثي مجرد 6 بابونه دي. نو په هغې کې د مضارع د آخري حرف نه مخکې حرف باندې کله پیش وي، کله پرې د آخري حرف نه مخکې باندې زیر وي، کله د آخري حرف نه مخکې باندې زبر وي. ټیک شوه؟ نو هغه داسې چلیږي. د ثلاثي مجرد نه علاوه ثلاثي مزید فی کې چې څونه بابونه دي که نه نو په هغې کې چې کم بابونو په شروع کې تا زائده متورده وي نو د هغې بابونو مضارع معلوم صیغه چې جوړی نو آخري حرف نه مخکې حرف آخري حرف نه مخکې حرف د آخري حرف لام دی، د ده نه مخکې حرف دا با ده، نو د آخري حرف نه مخکې حرف دا ګوره دا لام آخري حرف دی، د ده نه دا مخکې حرف دا با ده با، نو په خپل حال به پرېږدي چې ماضي کې څنګه و په هغه شانتې به په مضارع کې هم پرېږدي، زیر به پرې نه لګي. ټیک شوه؟ د دې نه علاوه چې نور څونه د ثلاثي مزید فی بابونه دي، د ثلاثي مزید فی شو، رباعي مزید فی شو، څومره هم چې دي.
ټیک شو نو د هغې او د کومو بابونو په شروع کې چې تا زایده متورده نه وي نو د هغې بابونو د مضارع اخري حرف نه مخکې باندې به زیر لګول دا واجب دي د اخري حرف نه مخکې حرف باندې زیر لګول واجب دي چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي که نه نو د هغې بابونو مضارع اخري حرف نه مخکې باندې زیر لګول واجب دي ټیک شو او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده وي د هغې بابونو اخري حرف نه مخکې حرف په خپل حال پرېښودل واجب دي او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي نو د هغې بابونو اخري حرف نه مخکې له زیر ورکول واجب دي نو اوس واوره او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي نو د داسې بابونو په مضارع معلوم کې د اخري حرف نه مخکې حرف لا کسره یعنی زیر ورکول واجب دي د ثلاثي مجرد بابونو نه علاوه ثلاثي مجرد شپږ بابونه د هغې نه علاوه ټیک شو نو ګورئ چې د کومو بابونو په شروع کې د ماضي په شروع کې تا زایده متورده وي نو د هغه مضارع په خپل حال پرېښودل یعنی فتحه ورکول واجب دي او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي که نه نو د هغې بابونو مضارع معلوم اخري حرف نه مخکې حرف له زیر ورکول واجب دي زیر ورکول واجب دي چې د کوم بابونو په شروع کې تا زایده متورده وي هغې په د مضارع معلوم د اخري حرف نه مخکې باندې به زبر او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي د هغې بابونو مضارع معلوم د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي ټیک شوه چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده وي د هغې بابونو د مضارع اخري حرف نه مخکې باندې به زبر او چې د کومو بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي د هغې بابونو اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي دا اوس وګوره اکرمه دی اکرمه دا اکرمه دی د ده په شروع کې تا نشته دی نو د ده مضارع به راځي یکریمو د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي وګورئ دلته کې یکریمو دی صرفه دی صرفه د ده په شروع کې ګورئ تا زایده نشته ٹھیک شو نو د مضارع به یصرفو د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي ضارب دی د په شروع کې تا زایده متورده نشته نو د مضارع به راځي یضاربو د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي دا وګورئ دا زیر دی دا حرج دی د په شروع کې تا زایده متورده نشته ٹھیک شو نو د مضارع چې ده د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي یدحرجو اکتسب د په شروع کې تا زایده متورده نشته نو د مضارع اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي نو ګوره با اخري حرف دی د نه مخکې حرف سین دی نو دی باندې زیر دی ٹھیک شو نو چې د کومو بابونو د دې قانون خلاصه دا ده چې د کومو بابونو په ماضي کې په شروع کې تا زایده متورده وي نو د هغې بابونو مضارع کې د اخري حرف نه مخکې باندې به یعنی په خپل حال پرېښودل یعنی په ماضي کې چې پې زبر و په مضارع کې به هم پې زبر وي ټیک شو او چې د کومې بابونو په شروع کې تا زایده متورده نه وي نو د هغې بابونو د مضارع معلوم اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي ټیک شو لکه اکرمه د اکرمنا یکرمو صرفنا یصرفو او ضاربنا یضاربو او دحرجنا یدحرجو اکتسبنا یکتسبو او چې د کوم په شروع کې تاوي نو هغه به تصرف یتصرفو تقابل یتقابلو تدحرج یتدحرجو نو دا زمونږ د یکرمو یتصرفو والا قانونو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام